د پلای د ځمکې متعلق به دا ویل کېدل چې دی به اکثر په دامانو کې خاص کر چې کومې ځمکې به وي نو دی به صرف غنم کول. بیا وروستو پکې داسې وشوله چې ټیوبویل ولګېدې، کویان ولګېدل، اوس پکې لا په مستقبل قریب کې چې کوم دی نو داسې د ایریګیشن یو چینل د راتلو هم امکان دی. که څه هم دغې د اوبو میلاوېدو یا دستیابۍ یو طرف ته خلکو ته لارې چارې جوړې کړې، د باغونو په لګولو یې خلکو ته هغې طرف ته مخه کړه، نو بل طرف ته ورسره د حکومت په سطح باندې یو تنظیم چې هغې ته ماډل فارم سروسز سنټرز وایي، د هغې د طرف نه هم په خلکو باندې دا یو قسم له پوهه ورکول یا یو داسې د خپلې تجربې نه استفاده ورکول چې هغې ته دا لارې وښایي چې په تاسو دا سیزم لګولی شئ، ستاسو دا خاوره چې کوم دی نو دی کې غوره فروټ یا غوره بوټی چې کوم دی هغه دا کیدی شي، دا کیدی شي، دا کیدی شي، د ابو هوا په لیول باندې یا د هغې ابو هوا په مناسبت سره زموږ سره دا وخت دلته کې چې کوم دی نو د هغې په ماډل فارم سروسز سنټر چې کوم دی هم یو جنرال سیکرټري دی د هغې تنظیم او ورسره مقامي زمیندار د چا چې دا ځمکه ده نو دغه د هغې سره به هم خبره کوو. خو دلته کې زموږ سره زه غواړم چې لږ ګوټې تاسو ته دا فصل تاسو ته وښایو. دا هغه څیز دی کوم چې تاسو په ښارونو کې عموما وینئ، پیښور، اسلام آباد، یو ځای بل ځای کې چې د کوم نه بوکې جوړېږي، یعنی هغه څیز چې دغه ګل به بیا هغې په مختلف شیزونو په شکلونو کې هغې پریزنټ کوي، په پلاستیک په کور کې بند کړي شي او بیا یې خلک اخلي، خپل خلکو له د خوشحالۍ په موقعو باندې ورکوي. اوس دغه ګل چې کوم دی نو دغه ګل دلته کرلی شوی دی، ګلیډر په نوم باندې ورته دی. خو د دې یو بل خصوصیت په زه تاسو ته دا ووایم، امجد صاحب زموږ سره دی، د دیو پیژنګلو خو ما داسې آف د ریکارډ غونته کې هم وکړله چې دیو صدر دی د ماډل فارم سروسز او دا مشوره چې کوم دی نو دیو ورکوي، د دیو دغه تنظیم چې دی نو دا ورکوي، یوازې د ګلونو نه ورکوي، د فروټو هم ورکوي، د نور سیزونو هم ورکوي. آیت الله صاحب چې کوم دی نو د پلای سره تعلق ساتي، مونږ ولاړ هم په پلای کې یو، د دیو په دې باغ کې باغیچه کې ولاړ یو او دا د ګلونه چې کوم دی نو دا د دیو په محنت باندې دې ځای ته راورسي. تاسو راته ووایئ. دې ته جی ګلیډ وایي. ها، په دې کې چې دی نو 3-4-5 قسمه رنګونه دي په دې کې. د دې چې دا بوټی چې وځي فرض کا دا بیا ځي د دې ځای نه چې دی نو اسلام آباد، پېښور، حیدرآباد، کراچي، د دې چې دی نو د دې خاصیت دی چې دا تاسو چې دی نو دې ګل چې دی نو هر قسم دې ته سور رنګ واچوئ نو دا ګل به چې دی نو دا به سور چې دی نو دا غوټی به سره کولاو شي، سره کولاویږي. صحیح. بیا پکې چې دی نو که شین ورته څوک واچي نو شین به شي، که تور ورته واچي نو تور به شي. او دا اوبه چې مطلب دا په څه کې کېدی او په هغې کې ورته اوبه واچوي، دا په ګمله کې په ګیلاس کې دا ورته چې دی نو وراچي او هغه رنګ چې کوم رنګ بیا هغې ته ور واچي نو هغه رنګ به دلته کې چې دی نو دا روځي. صحیح. په دې کې چې دی نو بیا 2-3 قسمه خپل کلرې هم دی، هغه نه بدلي، سور شو، پیله شو، هغه نه بدلیږي. صحیح. او سپین چې دی نو دا سپین هر قسمه رنګ چې دی نو دا راکاږي. او هسې خو دلته کې دا ځمکه چې کوم دی نو شلتالو هم داسې وخت کې کوي چې په هغې وخت کې په اکثر په مارکیټ کې نوره میوه نه وي او د پلای شلتالو ته راورسي او خلک وایي دغه یې وواله. نو لکه تاسو شلتالو نه دې ته ولې ترجیح ورکړه؟ زمونږ خو چې دی نو دلته کې ستا څنګه چې تاسو دې نه مخکې وویل چې یاره روایتي یو فصل به کېدو، غنم او جوار به کېدل، بیا پکې جوار راغلل د اوبو دپاره. نو د دې فصل چې دی نو زمونږ دا پیدا د شلتالو شو. مالټه د پلای چې دی نو اوس ډېره مشهوره ده چې یاره پلای کې مالټه نو مالټه چې دی نو په کال کې یو پیر را رسي. دا چې دی نو دا چې زمیندار ځان کړی نو دا په کال کې 6 پیرې را رسولی شي. صحیح. ځکه چې د دې ټایم چې دی نو 2-2.5 میاشتې دی، نو 2-2.5 میاشتې بعد چې دی نو دا را رسي. خو فلحال چې دی نو دا داسې اډورټایز نه دی زمونږ په دې علاقه باندې، په لاهور په توکي باندې خاص کر چې دی نو د دې ډېر رواج دی. خو د دې چې دی نو د دې د کیسان چې دی نو د خرچه برداشت کولو لپاره چې دی نو په دې علاقه باندې چې څنګه علاقه کمزوري ده نو چونکې دا چې دی نو دا په دې وجه باندې ډېر نشته دی. او دا چې دی نو تقریبا ما 6 ګرې به پلاټ په دې نه مخکې کرلی په دې باندې. نو باغې چې دی نو د هغې دا اوس 2 میاشتې وشوې، دا ځینې دا فصل پکې ختم شو، دا اوس دوباره چې دی نو بیا وکرو پکې په دې 40-45 دن چې دی نو ټایم دی، په دې کې به بیا کټ کې. د هغې نه بعد بیا چې دی نو یو میاشت نیمه به دا تخم وساتې پاک را پاک پکې، نو هغه به دوباره بیا کري، تا د بوزغلې شانتې تیار شي. بوزغلې تیار شي. بل یو سوال دلته دا دی، لکه اوس یو سړی وایي چې زه خو به یې ولګوم، ما ته بیا مارکیټ شته دی، مطلب مارکیټ ته به بیا څنګه رسو؟ دا طریقه کار دی چې لاول خو مونږ ته هم دا تکلیف و، تر دې نه چې دی نو 13 فصل چې مونږ کم کړی و نو هغه مونږ ټوټل چې دی نو پېښور منډی ته وړی. خو په منډی کې چې کم ریټ زمیندار له ورکوي نو هغه ډېر کمزوري. او بیا چې دی نو بیا بازار ته راوځي نو بازار والا چې دی نو هغه بیا
یو په 2 یو په 3 یو په 4 بیا ځان لخر صحیح دا تخم چې دی دا فصل چې کم تیار شو د دې نه د دې دونه مخکې دا لاندې باړی دا هغه مونږ ټول چې دی نو د مارکیټینګ په وجه باندې مونږ ټول چې دی نه حیدرآباد او پتو کې لاهور ته رسولی دی. صحیح نو دغه چې دی نو دغه تکلیف مونږ ته و. ټیک ده. ښه امجد علي صاحب له راځو څوک چې د ماډل فارم سروسز سنټر چې کوم دی نو د هغې صدر هم دی. امجد صاحب یو خو ستاسو د تنظیم دومره غټ غټ کارونه کړي خو مونږ ته لا په خپله پته نه وه لکه چې دا داسې تنظیم دی او دوی لا دونه کار کوي دوی دومره مشورې ورکوي دوی ځي فیلډ ورک کوي. بس جی غټه خبره دا وه چې دا د کیمرې شاته دا ټول کار شوی دی. کله چې د کیمرې فرنټ ته رالو اوس تاسو رالی نو انشاءالله تعالی دا به خلکو ته لکه ښکاره شي ماډل فارم سروسز سنټر به خلکو ته ښکاره شي او زما دا کوشش دی چې دا هر زمیندار ته ښکاره شي چې بهی دې کې څه دي او څه کول دي دې کې چې دی زمیندار ته لکه پرې غنم هم ورکوو پرې سره هم ورکوو دا مختلف ان جی اوګانې راشي زموږ په ترو باندې دې زمیندار ته دا شی رسوي. باقاعد دا د دې ګلیډر خبره چې وه نو دا داسې کمزورې سړی نشي کولی لکه د دې خو د پیسو ضرورت دي دا یو دغه چې دی تخم چې دی د ډېرې غټې پیسې نو په دې وجه دوی سره مونږ رابطه وکړه چې یار تاسو دا والی او دا دغه کوي او دوی په دې باندې کار شروع کړو نو په پلۍ کې د دې دونه ښه رزلټ راغی چې لکه ډېر ښکلی دغه وشو ډېر زر دغه کېدو. دوی خو 40 ورځې وویې خو زما په خیال بعضې ټایم کې لکه په جمع کې او داسې په دغه کې دا زر هم را رسېدلی دی او د دې د مارکیټینګ دپاره زما خپل یو سوچ دا دی چې لکه څنګه چې په تاڼه کې د مټرو نو یو زمیندار به 2-3 بورې کولې بل به کولې نو هغه به مارکیټینګ ته را به وړو بیا به اړتي پیسې اخېستې بل به اخېستې نو موږ د دې نه کوشش زما خپل دا دی چې د دې نه زه د اړتي لرې کړم د مین نه او دا زمیندار ډایرکټ مارکیټ ته ځي او په مارکیټ کې ډایرکټ دا شی چې دی خپل خرڅوي نو دوی ته به ډېر زیات آمدني کمیشن څومره راکم شي او هغه زمیندار ته میلاو شي. تاسو پکې داسې اورېدل کېږي چې مشینري هم ورکوي زمیندارو له؟ بلکل جی زمونږ سره زمیندار چې په کم د ټیکټر ډرایور چې په کومه مشینرۍ پوهېږي چې به دې ټیکټر پسې دا مشینري تړلی کېږي د زراعتو دپاره نو هغه به په ټول کې پې کېږي په هر یو ماډل فارم سروسز سنټر کې پرته وي خو زمیندار له دا پکار دي چې هغه لږ ورشي د ماډل فارم سروسز سنټر د صدر نه د فیسیلیټیټر نه د هغه نه تپوس وکړي چې دا مشینري ستا سره شته نو هغوی به ورته بیا ووایي چې یو شته راشه. زمیندار ته پکې څه فایده ده چې اوس زموږ په کلي کې ټیکټر شته زه په هغه ولې نه کومه زموږ په کلي کې بلیډ شته زه په هغه باندې ولې نه کومه څه پیکیج ورکوي کمپنسیشن ورکوي رعایت ورکوي؟ زمیندار ته پکې دا پیدا ده چې په عام دغه کې چې دی نو 1200-1300 روپۍ ګینټه ده د ټیکټر مونږ چې دی نو په 800 روپۍ په 700 روپۍ ګینټه بل چې دی نو بل مونږ د دې دپاره دام کوو چې زمیندار کم زمیندار چې دی هغه د میاشتې کار اوس دا دغه دی دا اوارول غواړي زموږ سره د بلیډ ټیکټر یې مونږ وله په 15000 روپۍ میاشت ورکوو چې راشه په 15000 روپۍ میاشت دا ټیکټر بوځه ځان له پکې تیل اچوو په دې باندې کار وکړه نو زمیندار ته پکې ډېرې غټې پیدې دي خو چې زمیندار خو مونږ له هم راشي که نه چې مونږ هم ورته چې ستا سره څه شی شته که نه نو مونږ به ورته ووایو چې او دا شته زموږ سره مشینرۍ شته بهي ستا د مځکې ټسټ مونږ کولی شو تا له مونږ افسران در لېږلی شو چې په دې کې به څه قسم بوټې ته لګې مونږ تا له مشورې پرې مشورې درکوو نو مهرباني زما زمیندارو ته هم دا خواست چې راشي مونږ له راشي او مونږ هغوی ته د دې مشورې ورکړو پرې مشورې دي خو عمل پې کوي چې ډېره ښه خبره ده هغوی فصل به هم ښیي او فصل به یې په یو په دوه باندې سیوا فصل علي لکه څنګه چې زموږ په ملکند بټخېله کې په بټخېله کې چې دی نو د فخري ملکند وریجې چې دي څوک ورته بیګمۍ وایي او د ډېر فصل د اخېستو د وجې نه هغې ته چاینا وایي ځکه چې یو شی ډېر شي نو هغې ته خلک بیا چاینا وایي نو دا فخري ملکند دی د ملکند ریسرچ سنټر په دې باندې دغه کړی ریسرچ کړی دی او کمې چې په دې 400 کې لړلې وریجې چې ورته وایي همدغه وریجې دي او بیا مونږ دونه ریسرچ کړی دی چې په 400 کې مول هم نالي کړي او په ډایرکټ سیډینګ باندې لکه څنګه چې غنم جوار دا خلک کړي داسې دغه کوي په دغې طریقه باندې هم ورته دغه کړی دی کریلي هم دی وله دغه خدای پاک کړي دي نو زما خو د زمیندارانو نه دا دغه دی چې یاره دی دغه راشي مشورې واخلي. صحیح ډېره مننه مهرباني. څنګه چې دور داسې دی چې په دې دور کې مختلف که څوک غنم یادوي نو د غنمو هم ډېر پیداوار ضرورت دی دغه شانتې کو چې سوس هم یادي څنګه چې مونږ وایو چې یاره په آبادۍ کې په آبادۍ په تناسب کې زیاتوالی راځي دغه شانتې بیا پکار دا چې زموږ سره د پروډکشن هم هغه حساب له زیاتوالی راشي څنګه چې امجد بھائی خبره وکړه چې یاره مونږ د وریجو داسې یو فخري ملکند په نوم باندې یو داسې دغه کړی چې هغې پیداوار ډېر دی زما په خیال مونږ به الټیمیټلی زموږ زمیندارو له به هم په هغه طرف باندې تلل غواړي چې جدید
آلات مونږ په خپل زمینداره کې په کار راولو چې زمونږ تر څو د هغې نه په پیداوار باندې هم زمونږ مثبت اثر پرېوځي او مونږ ته دغه کار چې دی دا مونږ ته اسان شي او یو سیستمیټک طریقه باندې شي.